که ستاسو د فیسبوک په پروفایل باندې دا قسم لیکل راغلي دی سیټ ته تاسو ته د تصویر ښکارېږي نو ستاسو د فیسبوک آی ډي چې دا په خطر کې ده او په لږ وخت کې ستاسو دغه اکاونټ چې دی دا بندېدی شي ځکه دې کس هم د دې په باره کې زیاتکر کمنټس کړي دي او دا تصویرونه رالیږلي وایي زما په پروفایل باندې دا قسم لیکل راغلي دي نو وایي دا زه څنګه ختم کړم نو زیاتکر کسان د دې په ختمېدو هم نه پوهېږي او هغو ته دا پته هم نه لګي چې دا لیکل چې دي دا د څه د وجې نه راځي نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ دا لیکل چې دی دا ستاسو په فیسبوک پیج باندې هم راتلی شي که تاسو هغې ته ویډیوګان تصویران ورخېجوئ نو ستاسو په فیسبوک پیج باندې هم راتلی شي دا تاسو په خپل پروفایل کې داسې کتلی شئ چې کله خپل پروفایل ته لاړ شئ نو هلته کې به تاسو ته درې ټاکې چې دي هغه به ښکارېږي د پروفایل سره به تاسو ته درې ټاکې ښکارېږي کله چې هغه تاسو ووایئ نو هلته کې به تاسو ته لیکلی پروفایل سټیټس چې کله تاسو په هغې باندې زور وکئ که ستاسو پروفایل هلته کې شین و دا شین ټاکی ورسره و نو بیا ستاسو پروفایل چې دی دا برابر دی که دا زیړ نو بیا ستاسو پروفایل چې دی دا په خطر کې دی که بیا دغه ځای کې دا ټکی سور و لکه سره لیکل دغه ځای کې و نو بیا ستاسو په پروفایل باندې چې دی تاسو له وارننګ درکړی وارننګ دا درکړی که تاسو دوباره دا غلطي وکړه نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به د دې سره ختمیږي نو اصل کې چې دی دا راځي د څه د وجې نه دا لیکل د دې د وجې نه راځي چې کم شیزونه په فیسبوک کې منع او تاسو هغه قسمه یا ویډیو ور وخېجوئ یا تصویر ور وخېجوئ نو د هغې د وجې نه چې دی دا لیکل راځي ستاسو هغه ویډیو هم کټ کېږي او ستاسو هغه تصویر چې دی دغه هم ډیلیټ کېږي که تاسو ګورئ د کس سره تصویر بل لا لیکلی دی په هغې کې دا ویډیو ده دا ویډیو چې دی دا به تاسو ټولو کتلي په دې کې د دې ماشوم سره چې دا سپی او هغه بوډا سړی راشي هله دې ماشوم نه چې دی شړق وتمبئ چې په منډه لاړ شي او هغه سپی چې دی دا پرېږدي نو دا دغه ویډیو ده خو د دې ویډیو د وجې نه چې دی د ده په فیسبوک باندې وارننګ راغلی که دا تاسو خپل پیج ته ور وخېجوئ نو ستاسو په پیج باندې به هم دغه وارننګ راځي او ستاسو فیسبوک اکاونټ هم د دې نه ختمېدی شي او فیسبوک پیج چې دی دا هم ختمېدی شي زیاتکر کسان به اوس دا سوچ کوي هغه چې موږ خو په فیسبوک باندې ګورو د هغه کسانو ویډیوګان چې دي دا ډیلیټ نه کړل نو هغه د هغو هغه مشینرۍ چې دي هغه رانیولې نه کله چې هغه راونیسي نو د هغو د پروفایل نه به هم دغه ویډیو چې ده دا به ډیلیټ کېږي او هغو ته به هم وارننګ چې دی په دې باندې به راځي نو دې ته به نه ګورئ چې پلاني کس چې دی دغه ویډیو ورکړی دی یا دا تصویر ورکړی دی او تا هغه راوالی او تا هغه خپل پروفایل نه ورکړې نو تاسو ته به هم دغه مشکله چې دا به راځي په کمې کې چې وهل شوي لکه یو ماشوم چا وهلی یا دغه شانتې یو څاروی حلالیږي د هغه هغه یې نه پکې تاسو راوستي یا یو کس اکسیډنټ کړی او د هغه نه یې نه بهیږي او هغه یې نه پکې تاسو ښایي داسې قسمه قسم نور شیزونه دي چې هغه تاسو په دې ویډیوګانو کې تاسو شو کوئ نو تاسو ته به دا وارننګ چې دی دا به راځي او د دې سره به ستاسو اکاونټ چې دی دا به ختمیږي نو دا قسمه ویډیوګان به تاسو فیسبوک پیج ته هم نه ورخېجوئ او خپل پروفایل ته چې دی دې ته به هم نه ورخېجوئ که دې ته تاسو ورخېجوئ ستاسو دغه ویډیو هغو ډیلیټ کړه نو د دې سره به ستاسو په نورو ویډیوګانو چې دی په هغې باندې به ویوز هم نه راځي لایک کمنټ چې دي دا به پرې هم نه راځي دې ته ویلی کېږي وارننګ او دا وارننګ ختمیږي څنګه دې ته به تاسو صبر کوئ 3 میاشتې هغو ټایم ورکړی 3 میاشتې پس چې دی دا ختمیږي خو دا اکثر چې دی کال هم علي کال پس هم ختمېدی شي 2 کاله پس هم ختمېدی شي او 3 میاشتې پس چې دی دا هم ختمېدی شي خو د 3 میاشتو نه مخکې چې دی دا نه ختمېږي د هغو خپل ټایم چې دی هغو 3 میاشتې ورکړی دی خو د 3 میاشتو نه اخوا چې دی دا به ختمېږي که ستاسو څیزونه چې دي دا به په خپل پروفایل باندې چې دی دا به نه شیر کوئ یو به د بل کس ویډیوګان چې دی دا به هم نه رالی که د هغې طرفه هغه تاسو له سټریک درکړو نو د هغې د وجې نه به هم ستاسو په پروفایل باندې چې دی دا قسمه لیکل به راځي نو د کس به بار بار کمنټس کوو نو تاسو به په دې باندې پوه شوي چې پردی ویډیوګان به نه رالی په کمې کې چې وهل شي د ماشومانو ویډیوګان خو سره مه رالی ځکه که په هغې کې لږه غلطي وشي نو هم ستاسو د پروفایل نه هغه ویډیو هم ډیلیټ کېدی شي او ستاسو په پروفایل باندې چې دی وارننګ هم راتلی شي